अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवल ब पख्तू की खबरें कोमा और बिया बा फिर उर्दू की तरफ आऊँगा। زه دې وخت کې چې په کوم ځای کې موجود یم نو دا ځای دی جناب پېښور او په پېښور کې دا پېښور کلب چې کوم دی نو دا هغه ځای دی او دلته کې که تاسو وګورئ نو ډېر ښکلې لایټینګ شوې ده. شیشه ما لږه صفا کړه چې تاسو ته تصویر ښه ښایسته مې ښکاره شي. دا د پېښور یو ډېر ښایسته او ډېر مزېدار تصویر به زه تاسو ته ښیم. او هغه دا چې دلته کې د مونال د جوړېدو او د اوپن کېدو پروګرام روان دی انشاءالله به کولاویږي او دلته کې یو ډېر ښکلې د دې چاینیز هم شروع شوی دی او انشاءالله چې دا به ډېر مزېدار د پېښور دپاره او د پېښوروالو لپاره ډېره یو ښایسته یو دغه به یو اپرچونټي به دلته د کېناستو ځای، دلته د ګپ شپ د لګولو ځای ښایسته ډېر مزېدار. او د هغې نه علاوه به زه دا ووایم چې د پېښور نه زما چې کوم بچي بار دي، زما کوم وروڼه بار دي، زما کومې خویندې بار دي، د هغې لپاره دا یو ډېر د خوشحالۍ دا به ووایم چې هغه یو سندره ده چې کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره، نو داسې خوشي خلک او داسې پرېوتې خلک او داسې زه څه ووایم لاندې خلک چې کوم په پېښور کې بمونه بلاست کېږي، زموږ بچي چې کوم دی هغه د هغې لاشونه زموږ په مخ کې باندې پراته وي، موږ ورته خفه کېږو. نو الله کریم نه دعا ګویم چې الله کریمه د دغې خلکو په خپله بندوبست وکړه ځکه چې موږ له چل نه راځي او ستا مخلوق دی او موږ ستا مخلوق یو، ستا ذکر کوو او تا یادو. الله کریمه زما چې څومره بچي په وطن کې دي، د وطن نه بار دي، هغې باندې د خپل رحمت دروازې ورته کلو کړه او د هغې د بچو حفاظت وکړه. او دا زه چې کوم تاسو ته ښیم نو دا مخامخ چې کوم تاسو ته ښکاري نو دا جناب زموږ د بي آر ټي هغه ټریک دی او دغه چې کوم ځای بي آر ټي دا ټریک دی نو دا دی جي مال روډ باندې دې وخت کې زه روان یم پېښور چې کوم زموږ پي ټي وي سټیشن دی هغې ته هغه زما په بیک سایډ دی او دا دغه دی پېښور کلب دی زما په رایټ په لیفټ سایډ باندې او دا جناب پېښور ښایسته لګیا یم او ورسره د تصویر ورسره به زه دا هم ووایم زما د نیټورک زما څه خیال دی زما ملګرتیا ونه کړه، خو په هر حال زه بیا دا دغه ته راغلم درویش مسجد ته مخامخ او زه دعا ګویم چې الله کریم دې زموږ د بچو حفاظت وکړي او الله کریم دې زما را ښایسته افتتاح ہوگا اور انشاءاللہ میرا نیٹورک میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی میں آپ کو پشاور کی خوبصورت تصویر میں نے آپ کو دکھائی اور ساتھ میں نے آپ کو پھر دوبارہ سے کہنا مجھے پڑ رہا ہے نیٹورک کی کمزوری کی وجہ سے کہ جناب مونال کا افتتاح جو ہے یہ پشاور کلب میں عنقریب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو لوگ میرے شہر اور میرے وطن کی مسجدوں میں بم بلاسٹ کر کے میرے بچوں کی لاشیں ہمیں سپرد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کو سیدھے راستے پر ڈال لے اور میرے وطن کی حفاظت فرما اور اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے تو اللہ کریم ان کی جڑیں تباہ کر دے اور میرے وطن کی حفاظت فرما اور میرے وطن میں رہنے والے جو ہیں ان کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما اور یہ خوبصورت پشاور اور انشاءاللہ خوبصورت ہی رہے گا. وطن سے میرے باہر جو بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، خوش رہیں، دعاؤں میں اپنے وطن کو یاد رکھیں اور ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.